د دې په مقابل کې چې کله انسان بد وي، بدعمل وي، کافر وي او دله کله اسرائیل علیه السلام راشي نو ورته اخرجي ایتها النفس الخبیثه كانت في الجسد الخبيث، اے خبیث اور ناپاک روح په ناپاک جسم کې روزه اخرجي ذمیمة فذلت سره روزه. د دې حدیث په تشریح کې علما فرمایي چې کله دا بد روح اسرائیل علیه السلام ویني د ډېرې یری په وجه باندې په دې جسم کې کله یو طرف ته تختی کله بل طرف ته بار باندې راوځي او اسرائیل علیه السلام په روباسي ابرستو زور کوي نو په دغه وجه باندې میت ته انتهایی زیات تکلیف. وابشري بحميم وغساق واخر من شكله ازواج، او دته په طور تنبیه او خبره کوي خندانه چې وته مونږ وایو وابشري او تم خوشاله شه د جهنم ورونو ته او د جهنم پیپونو ته او د جهنم وقوت ته وابانی ګرمې اوبه چې کله جهنمی له ورکړی شي او هغه ته ګوټ کوي نو د ګوټ نه مخکې په جام کې د هغه د چهرې هغه ټول سرمن او وخه په هغه جام کې را لړ شي، دومره ګرمې اوبه. د حدیث مبارک مفهوم نو دا یو حقیقت ته چې زموږ او ستاسو په زندګۍ را روان دی، د دې نه د غافله کېږو نه، خو غافله هم شو بیا هم را روان دی. نو عقلمن سړی به د دې نه غافله کېږي نه. په دې حالت کې دا الفاظ ورته وایي د جهنم مناظر ورته رامخې ته شي، روح نه روزي د جسم نه، اسرائیل علیه السلام یې په زور وباسي. چې کله روح روزي نو فرشتې به دا واخلي ثم یعرج بها الى السماء، اسمانونو ته به ځان سره وړي فلا یفتح لها، نو دا اسمانونو دروازې به د لپاره نه کولاویږي. چې کله به ور وډوي تپوس کوي من هذا څوک دی دا ويقولون فلان دا خو فلانې دی، نو هلته به بیا هغوی لعنت راولېږي. ایتها النفس الخبیثه كانت في الجسد الخبیث، اے خبیث او ناپاک روحه په ناپاک جسم کې تا ته نن د اسمانونو دروازې نه کولاویږي. ارجعي ذمیمة، دې ځینه واپس شه ذلیله او رسوا، بره به یې نه پرېږدي. د اکه ځای نه به دا را واپس شي ذلیله او رسوا تر دې پورې چې خپل قبر ته به واپس راوړل شي. نو دا یو داسې مناظر دي چې زموږ او ستاسو مخې ته را روان دي. دغه وجه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت چې د ګناهونو نه مکمل پاک معصوم، هغې به دعاګانې کولې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت، یا الله د مرګ د سختیانو نه موږ له حفاظت راکړي، د مرګ د هغه سختیانو او مشکلاتو نه یا الله زموږ حفاظت وفرمایي. نبي علیه السلام به فرمایي نو موږ له پکار دا دی چې دا قسم دعاګانې په خپلو دعاګانو کې شاملې کړو. د دوانو جانو سردار د مرګ د سختیانو نه پناه اخیستې ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای خطب النبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام خطبه کوله صحابه کرام ناس ان الله خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده. خطبه کې دا حدیث